زما عزتمندو یو زنانه لګیا ده د خاوند دپاره تلکاري تیاره کړه ری وړه کېښوسته بل طرف ته ورته بچې جاړي دا زنانه موبایل کې اخته ده یو لاس باندې موبایل کې اخته ده موبایل ته ګوري بل لاس باندې پیډر تیار کو پیډر خو پیژنې کړ ماشوم د پاره پیډر تیار کو ماشوم جاړي دا زنانه موبایل ته ګوري دا هغه ماشوم سره خوا کې خاوند ناسته زما عزتمندو دا پیډر دې زنانه راوړو موبایل کې دومره اخته وه چې دا هغه ماشوم په ځای د خاوند خوله کې هغه پیډر وربرنه یو نوجوان راغی جړلی مې ولې ویره وی ښځه را باندې طلاقه شوه مې هغه څنګه و یاره مړه مولوي صاحب ډېر سخت خفه یم او کور والا مې هم خفه ده مې خبره کوه وایي ښځه راته وایي چې سړیه ته په ما طلاقې 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 ښځې طلاق کړی وه سړی چې کوم دی داسې غمجن ناست اول خو مې واړولو راواړولو نو بیا مې ورته ویلې چې دا اختیار الله سړي له ورکړی دا اختیار سړي ته میلاو دی سړی الله رب العزت په عقل باندې پوره جوړ کړی دی زه اکثریت ویم په کومو کورونو کې مشري چې زنانه کوي یاد ساتئ پښتنو په کومو کورونو کې چې زنانه مشره باچاهت د زنانه وي دغه کور کې نه رشته وکړي او نه تینا جنۍ وکړي او نه پکې جنۍ ورکړي بیا به غرق او تباه او په سلګو به جاړي بیا به موږ له را روان نو ما ورته ویلي چې دا اختیار الله سړي له ورکړی دی که ښځه د ورځې سل ځل مویي چې ته په ما طلاقې دا طلاق نه کېږي زما محترم او سړي کې واپس سا راله وی او که نه مولوي صاحب ښځه مې باد کې چې کم دی غوسې سړه شوه وی ما ته ویلې چې زه لاړ شم مولوي صاحب نه تپوس وکړه او زه پوهه شوې نه وم چې دا طلاق شوی دی که نه دی شوی یو کس خپلې ښځې ته وی تا ته یاد شي که نه زما او ستا د ملګرتیا او د مینې محبت زمانه چې وی او ما ته یاد شي وی هغه پلار چې دی را باندې راغی یو ورځ د شپې چې را باندې پلار راغی وی او وی پلار سره د کلاشنکوپ وی بالکل وی ستا پلار ما ته ویلي چې یا خو زما د لور سره واده ته تیار شه او که واده نه کې نو 20 کاله قید ته تیار شه وی زما او ستا د واده څومره وخوشو وی سړیه داسې 20 کاله به کېږي وی کشکې هغه 20 کاله قید ته مې غاړه ایښی اوس به راخلاص شوی تا نه به کله خلاصېږي زما عزتمندو مونږ خو کورونو ته قرضداري راوستي قرضداري نو انشاءالله العزیز دې زنانو ته دین وښایي